د بادشاه یو ځل دربار مخې ته یو سیوان والا تیر شو، आवाज یې وکړ چې 1000 روپۍ کیلو مثلا. اول چې دا خو ډېر ښه سیوان به چې 1000 روپۍ کیلو دي. زر وزیر له یو 1000 روپۍ ورکړې وه، شو د 1000 روپو 1 کیلو سیوان راوړه، ښه سیوان راوړه. هغه وزیر له چې ورکړې هغه 1500 روپۍ جب کې واچولې، نیمې پیسې هغه وزیر ووالې او هغه 1500 روپۍ راواغستې او دا وزیر خزانه نو داسې چې کوم غټ ملازم و د ملازمینو مشر منتظم هغه له ورکړې 1500 روپۍ ویل ته ورشه دا سیوان راواله 1 کیلو. هغه له چې پیسې ورکړې هغه پکې یو 200 روپۍ خپل جب کې واچولې، 300 روپۍ پاتې شوې. هغه رالی بل چې کوم دغه په کور باندې کوم پولیس والا یا فوجي ماما ناست و، هغه ته یې ورشه لکه دغه راواله سیوان راواله، ویل 1 کیلو راواله او دا 300 روپۍ واله. هغه له چې 300 ورکړې هغه پکې 200 روپۍ ځان له واچولې. هغه چوکیدار ته وایي ورشه لکه بار سیوان والا دی، ورشه سیوان ته راواله. هغه سره 100 روپۍ پاتې شوې. نو د 100 روپو څه سیوان یو د 100 روپو سیوان دی که د ځمکې اسمان فرق وي. خو چوکیدار ته خو پته وه چې دا پیسې ما ته را رسېدلي دي که ښه پوره کرپشن شوی دی. هغه څه چلو که اوس د هغه هم زړه دی که نه، هغه چې دا ټول دي ګټي او زه دې ساټم. ولې د دې ټولو سرکوزو حفاظت خو زه کومه. که د دې ګیټ نه دننه یو خودکش حملې والا اردن نه شو یا یو بم والا اردن نه شو، نو دا ټول دله اوس وجې دا خو زما د وجې نه پاتې دي. بادشاه څه ته وایي؟ لیکن که د چوکیدار تکبر که تاسو ولیدلو هغه د بادشاه نه هم زیاتي. کنې اندازه د تنی شوې دي، اسپتالونو ته لاړ شئ هغه سرو ټوپو والا سره میلاو شئ، والله چې ډاکټر به د نه هیر شي یا څومره فرعوني یا کوم اردلي ولاړي د ګورنر یا د وزیر اعلی په هغه دغه باندې چوکیدارۍ باندې ولاړي د هغه وګوره، سلام هم درته نه کوي. نه ستا سلام علی کېنه کېنه قلتې مه کوه، وایي سر ته کېنه. سلام هم دنه خدایي سلام دنه نه علي، قلتې مه کوه دې ته قلتې وایي. وایي څه خوله چینګه چینګه کوې، کېنه څه د ذکر ځای خو نه جومات نه دی، وایي سر ته کېنه. نو د 100 روپۍ راواغېستې او دوی چې زه به پکې څنګه کوم، ځکه د 100 روپو سیو په 100 روپۍ څنګه هلې. به دا بار راووتلو د ځان نه بیل وروره وزیر اعظم جوړ کو. سیوان والا ته وایي ها د بادشاه کور مخې ته چغې وې، دماغ دې کار کوي، تا ته احساس نشته دی بادشاهي محل دی، چغې او سورې وایې 1000 روپۍ سیر 1000 روپۍ سیر 1000 روپۍ سیر. او دا کار صحیح نه دی عزتمندو. دا کوم کسان چې ډېرې زیاتې چغې وي اوس لوډ سپیکر یې خلکو پیدا کړي دي، یقین وکړه په لوډ سپیکرو کې چغې وایي. او دا آیسکریمانو والا ګانې لګوي، د مولا کور مخې ته مولا روزه که نه پرزانه درته آواز کوي، دغه درته آواز کوي، د دې په نوم خو دا یو اسکریم والا که نه ظالمه. نو عزتمندو هغه سیوانو والا ته وایي بادشاه را لېږلی م چې دا سیوانو والا جیل کې واچوه، دماغ زما د خراب کړه. هغه چې دا واورېدل ویلې دا ټول سیوان والا خو د جیل نه مې ساته واړه واړه بچي مې دي. ویل نه 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 په سیوانو نه خلاصېږي. ویلې قسم دی دا ټول سیوان نه دي، دا زما د پوره 1 کال مزدوري ده دا ټول سیوان، او دا زما د 1 کال خرچه ده. نو 1 کال خرچه تا نه قربان، تا له د مور پی دي، یا تا دپاره حلال دي، یا تا دپاره شیریني ده، تا نه زار، تا نه قربان. دا ټول سیوان والا خو جیل ته مې وانه شي. او بادشاه ته څه بهانه وکړه. بادشاه ته اوس څه پته ده، ځکه بادشاه د دې کیسو نه ځان نه خبرې، پاگل خو نه دی. ټول سیوان یې ترې راواغېسته. نو هغه وروسته هغه بل منتظم له ورکړه، نیم سیوان یې ترې ځان له کېغوسته، نیم یې هغه له ورکړه. هغه ورته ویل که د ظالم بچه د 100 روپو دومره سیوان. وایي مړه امونه خوراو زړی مه شماره، عام کاو ګوټې مت ګنو. هغه هم ویل چې بس دا صحیح ده، بچاره سي د بادشاه به خدمت کړی. هغه راواغېسته، نیم سیوان یې خپلو بچو له ویوړه، نیم چې کوم دی هغه مخکې وزیر خزانه چې کوم دی نیم هغه له ورکړه. وزیر خزانه چې ویل لکه ماشاءالله څومره سیوان یې وزیره موږ خو ټول عمر ستاسو خدمت کړی دی جي، تابعدار هم مه کوئ، موږ خپل طرف نه در باندې خرچه وکړه، تا نظر جي څه پکې تاسو والي څه بادشاه له ورکوئ. داسې فلاسفرانی د دوی داسې خولي. هغه له چې ورکړو هغه ښه مزېدار 1 کیلو ته واغسته، هغه 1 کیلو یې بادشاه له ورکړو او نور سیوان یې ټول ځان سره کېغوستو. بادشاه له چې لاړې هغه ډېر حیران شو یار چې والله سیوان خلک دومره ګران خرڅوي، 1000 روپۍ کیلو سیوان خرڅوي د ظالم بچي، 1000 روپۍ. د دې نه پته لګېږي دا عوام ښه مالداره دي، ځکه د 100 روپو سیو دی او په 1000 روپۍ باندې ورکوي.
د دې نه سرمن ویستل پکار دي، هغه په ټیکسونه د پاسه مقرر کړه. هغه غریب نه ټول سیوان هم مفتو کېله، د پاسه به اوس د حکومت چې بله پیټۍ راوړي بل گاډی راوړي د پاسه به نور ټیکس هم ورکوي. بادشاه غریب غریب ورته به دې وایو چې کم اصل غریب مطلب چې دا دومره ځان نه خبرې، هغه پیسې د زرو نه سلو ته لاړې، مفت سیوان د غریب نه واغستلو شو. او دا ظالمان پیسې والي، قرضونه والي، او په عوامو ته تیل ګران کی، پیاز ټماټر ګران کی، کپړه ګرانه کی، د روزمره د استعمال شیونه ګران کی.